السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رمضان کورس نن دویم درس دی چې په دې کې موږ د پیشلمي او د روزمات احکام بیانوو. نن درس کې موږ ګرده د څلورو خبرو وضاحت کوو. اوله خبره چې د سحري او د افطاري حکم څه دی او د دې فضیلت په باره کې مختصره بیان. او دویمه خبره د سحري او د افطاري یعنی د روزماتو د پیشلمي وخت څه ټیم دی. درېیمه خبره چې د کم مقام او د کم ځای اعتبار دی په دې کې. څلورمه خبره یو حدیث مبارک چې خلک د هغه څخه غلط مطلب اخلي او په غلطي کې واقع کیږي د هغه وضاحت. نو د اولې خبرې وضاحت دا دی چې پیشلمي او د هغه رنګه روزمات کول دا سنت دی او پیشلمي چې دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دی. په مخکې امتو کې د پیشلمي سهولت میسره نه ولو. د مسلم شریف روایت دی فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلة سحر، یعنی زموږ او د اهل کتاب د روزو په مابین کې فرق پیشلمي دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې په پیشلمي کې برکت دی، دا هیڅ کله مه پرېږدئ. که څه نه وي نو یو غوړپ اوبه چې دي هغه وڅښئ، دا هم چې دی د هغه پر ځای درېږي او د پیشلمي خوړلو والا باندې د الله تعالی رحمت وي او فرشتې د هغه دپاره دعای خیر کوي. او د پیشلمي په وخت کې چې سړی استغفار غواړي نو پر دې باندې د جنت وعده ده. او په قرآن کریم کې الله تعالی د سار په وخت کې استغفار غوښتونکي خلکه په متقینو کې شمارلی دي. په احادیثو کې د دې ډیر فضیلتونه راغلي دي. د احادیثو په کتابو کې یو حدیث مبارک چې دی هغه سته چې په اکثرو کتابو کې ذکر دی چې الله تعالی د هر شپې په آخرنۍ حصه کې د اسمان دنیا لره نزول کوي چې څرنګه د ده د شان سره مناسب دی هغه رنګه نزول. نور حقیقت یې موږ سره معلوم نه دی. او دا اعلان کوي چې یو څوک سته د توبه کښلو والا چې زه توبه قبوله کړم، ای یو څوک سته استغفار کول والا چې زه مغفرت وکړم. دا خو د پیشلمي په باره کې احادیث مبارکه سلو. د روزمات په باره کې احادیث مبارکه ډیر په کثرت سره راغلي دي. د هغو څخه یو حدیث مبارک به نن موږ ذکر کوو. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله تبارک وتعالی ارشاد دی چې زما په بندګانو کې ما ته خوښ او محبوبه بنده هغه دی چې هغه په روزې په ماتولو کې تلوار کوي، یعنی د لمر پټېدلو وروسته ځنډوالی نه کوي، تاخیر نه کوي. نو د پیشلمي او د روزمات پر فضایلو باندې بس دغه عمره موږ اکتفا کوو. دویمه خبره چې د هغه زده کول ضروري دي هغه دا وله چې د پیشلمي او د روزمات وخت څه دی. نو د پیشلمي آخري وخت د صبح صادقه پورې دی، یعنی صبح صادقه څخه چې صبح صادق وسلو بس د پیشلمي وخت چې دی هغه ختم سو. او مستحب وخت چې دی هغه دا دی چې روزهداره د شپې په آخري حصه کې د ساره څخه لږ مخکې پیشلمي چې دی هغه وکړي. دا سنت دی او باعث د برکت او د ثواب دی. د نیمۍ شپې و آخواته چې هر څه سړی وخوري د پیشلمي سنت چې دی هغه په ادا کیږي، خو بالکل ډیر چې دی هغه بیا دومره بیا نه ځنډوي چې هلته د سار د سپېدو په راختلو کې شک وي. افضله خو دا ده چې د شپې آخري حصه کې پیشلمي وکړي، خو دومره زیات نو هم نه چې بیا هلته شبه په دې کې وي، شک په دې کې وي چې ته وایې سپېدې خو به نه راختلي. بعضې خلکه پر 12 بجې باندې یا پر 11 بجې باندې ماخستن یو څه وخوري او پیشلمي وکړي، دغه د سنت خلاف دی، دا د سنت طریقه نه ده. نو د پیشلمي آخري وخت چې دی هغه د سار د سپېدو راختلو سره دی، د اذان سره د دې هېڅ تعلق نسته. او د روزمات چې بیا دی مستحبه وخت چې دی هغه چې لمر پټ سي نو فورا روزه خلاصول چې دی هغه مستحب دی. که چیرې سړی روزه چې ده هغه وځنډوي نو دا ځنډول یې مکروه دي. لیکن که وریځ وي نو بیا دومره تاخیر خالي کول چې سړی یقین سي چې لمر پټ سوی دی نو بیا مناسب دی.
خو صرف پر ګړۍ او پر نقشه په کار دی سړی اکتفا نه کوي چې تر څو پورې یقین ورته حاصل سوی نه وي. نو د دویمې خبرې د مزید وضاحت کولو لپاره پر دې باندې موږ یو څو مسایل چې دی هغه بیانوو. اوله مسله دا ده که سړي پیشلمی کوي هلته اذان وسلو. د دې درې صورتونه دي. اول صورت دا دی چې اذان در وخته څخه مخکې سوی وي، هلته سپېدې نه وي چاودل سوي، اذان سوی وي. نو په دغه وخت کې روزه چې د هغه یې صحیح سوله خو هغه اذان به بیرته پر وخت باندې راګرځوي. دویم صورت یې دا دی چې اذان بالکل د معتمدې نقشې موافق وسي، خو هغه نقشه چې وي هغه د سپېدو څخه 1 منټ 2 منټه چې دی هغه خالي فرق لري، په نقشې په اعتبار سره فرق لري. نو دلته روزه چې دغه خو صحیح سوله، ولې دا نقشې چې جوړیږي په دې کې هم د 1 منټو د 2 منټو احتیاط چې دی هغه اجدي. نو په دغه وخت کې روزه خو صحیح سوه، خو دغه عادت جوړول چې دی هغه مناسب نه دی او مکروه دی. دریم صورت دا دی چې دا یقینا معلومه سي چې دا اذان د سپېدو څخه وروسته چې دی هغه کیږي. لکه زموږ وروستی په علاقو کې چې کیږي چې واره سپېدې راسي، بیا د سپېدو وروسته موږ اذان 2-3 منټه ځنډوو، نو د سپېدو وروسته اخواته چې دی موږ اذان وکړو، نو دغه اذان چې بیا دی دا صحیح سو، خو دا روزه یې نه سوه صحیح، دا روزه به راګرځي، د دې روزې قضایي به راګرځي. ډېر کله زموږ شتی په خوا باندې زنانې په اذان کې اوبه څښي، خو زموږ شتی په علاقو کې اذانونه د وخت داخلېدو وروسته کیږي، نو د دې وجې دا روزه یې بیا صحیح نه ده. دویمه مسله دا ده که چیرې د کور خلکه ټول بیده وي یا یو سړی وي بیده وي او دی پیشلمی نه کوه، د سهار د سپېدو وروسته سترګې وغوړېږي، نو په دغه وخت کې د ده دپاره دغه روزه نه نیول دا ډیره بې غیرتیا ده. په کار دی بغیر پیشلمي روزه چې دغه ونیسي. او دریمه مسله دا ده که یو سړی چې پیشلمی نه وي کړی او دی چې راپورته سي تاریکه وي په کوټه کې، د ده ګمان دا وي چې سپېدې نه دي چاودل سوي، دی یو شی وڅښل خو وروسته معلومه سوله چې سپېدې راختلي وې، دی اوبه څښلي وې، نو په دا صورت کې دا روزه یې نه سوه صحیح، خو بیا به هم په دغه ورځ باندې خوراک و څښاک نه کوي او وروسته دی بیا د دې روزې قضا راوړي. څلورمه مسله دا ده چې په پیشلمي کې دومره تاخیر کول چې بیا دا شک پیدا سي چې ته وایې سپېدې خو به نه وي چاودل سوي، یا په روزه مات کې دومره تلوار کول چې دا شک وي چې لمر دی نه چې نه پټ سوی، نو په دغه وخت کې دا خوراک کول یا څښاک کول د ده دپاره مکروه دي. خو که چیرې په دا رنګه د شک په حالت کې سړی خوراک و څښاک وکړي، نو بیا وروسته که یقینا معلومه سوله چې دا د روزې وخت و او د خوراک و څښاک کې کړی و، نو دا روزه یې نه سوه صحیح، صرف قضا چې دا ورباندې لازمه ده او ګناهګاره هم دی، کفاره نه ورباندې لازمیږي. درېیمه اصولي خبره چې هغه دا وله چې د کم ځي غروب او د کم ځي طلوع معتبره ده. نو انسان چې پر کم ځي باندې وي د هغه ځي د طلوع او غروب چې دی هغه معتبر دی. که یو سړی چې وي هغه په سعودي کې روزه ونیسي، بیا دی راسي کراچي لره، نو په کراچي کې چې لمر پرېوتی بیا به دی روزه ماتوي، د سعودي سره چې دی هغه به روزه نه ماتوي. یا یو سړی دی دلې په کراچي کې روزه ونیوله، دی ولاړی سعودي لره، نو دی به روزه د سعودي پر وخت باندې ماتوي، د دې کراچي په وخت سره چې دی هغه یې نسي ماتوی. یعنې په کم ځای کې چې انسان وي د هغه ځای اعتبار دی. دغه رنګه یو سړی دی هغه په جهاز کې دی، دلته در ده لاندې چې مځکه ده، پر مځکه خو لمر پټ دی، خو هلته دی لمر ویني، لمر دته ښکاره کیږي، نو ده دپاره روزه ماتول چې دی هغه جایز نه دي او دا روزه دی نسي ماتوی. که څه هم د جهاز والا اعلانونه غلط کوي، هغه یې د مځکې په اعتبار کوي، خو د ده د خپل ځي اعتبار دی. د ده د سترګو چې لمر پټ سلو او لمر غروب وکلی، بیا به دی روزه ماتوي. او د څلورمې خبرې چې یو حدیث مبارک دی، خلک د هغه څخه غلط مطلب او غلط اخذ کوي. هغه حدیث مبارک دا دی، په ابو داود شریف کې روایت دی، د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی، دوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه. یعنی چې کوم وخت یو څوک اذان واوري او لاس کې لوښی وي،
نو دا لوښي دې نه ایږدي تر څو پورې چې د خپل ضرورت پوره کړی نه وي. نو ډېر خلک د دې څخه دغه مطلب اخلي چې د پیشلمي په وخت کې که اذان پر خپل وخت باندې شروع ولو او ستا په لاس کې اوبه ولې نو دا اوبه وڅښه، اوبه مه ایږده، په دې سره ستا روزه نه خرابیږي. خو دغه مقصد ځینې اخیستل دا بالکل غلط دی، دا مطلب د حدیث مبارک نه دی، ځکه چې په دغه حدیث مبارک کې صرف دا ذکر سوي دی چې کوم وخت اذان شروع وي نو ستا په لاس کې لوښی وي، هغه لوښی مه ایږده، خپل ضرورت چې دی هغه پرکه دا ضروري نه ده چې ته هغه لوښی کښېږدې او هغه اوبه نه وڅښې. دا نه دي کې ذکر سوي چې دا کم اذان دی، د سهار اذان دی، د ماښام اذان دی، د مازدیګر غدی څه ټیم دی، او دا هم نه ده معلومه چې دا د لمانځه په باره کې دا حکم دی که د روزې په باره کې دا حکم دی. کیدای سي د لمانځه په باره کې دا حکم وي، یعنې یو سړی دی هغه ډوډۍ خوري او هلته اذان وسي نو دی په کار دی چې ور ډوډۍ وخوري او بیا ولاړ سي لمونځ وکړي چې لمونځ یې ښه په خشوع په خضوع سره وي. او که چیرې د روزې په باره کې وي دا حدیث مبارک د روزې په باره کې وي نو بیا د دې دوه احتماله دي. کیدای سي د ماښام اذان مراد وي چې یو سړی روزه ماتوي اذان شروع سي ورباندې هلته غروب آفتاب سوی وي نو دی دا لوښي د اذان د وجې نه ایږدي بلکې دا خپلې اوبه دې وڅښي او روزه دې ماته کړي. او که چیرې د سهار وخت مراد سي نو بیا پس دې کې بیا دا احتمال سته چې کیدای سي دا هغه اذان مراد وي چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کیدی چې حضرت بلال رضی الله عنه به کوي د پاره د دې چې کوم بېده خلک دي هغه تهجد ته راپورته سي او چې کوم ویښ خلک دي هغه بیده سي یو څه آرام وکړي یا پیشلمۍ وکړي. د دومره زیاتو احتمالاتو باوجود د دې څخه صرف دغه احتمال اخیستل چې د پیشلمي په وخت کې چې کوم وخت اذان شروع سي او ستا په لاس کې اوبه وي نو دا اوبه مه ایږده، دغه احتمال د دې څخه اخیستل دا غلط دی. بلکې د اذان چې کوم وخت شروع وي او په هغه کې د پیشلمي په وخت کې سړی څښاک و خوراک دا وکړي نو زموږ تی په علاقو کې خو اذان د سپېدو داخلېدلو وروسته کیږي نو په دغه ورځ دغه روزه سره صحیح نه ده. نو نن په درس کې دغه څلور خبرې سولې چې یو د پیشلمي و د روزمات حکم سو او دغه فضایل سو، دویم د دوی مسنون وخت سلو، دریم چې د کم ځای اعتبار دی او څلورم د دغه حدیث مبارک وضاحت سلو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.